بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په سټیج باندې موجود زموږ صوبایي چیرمن جناب سلطان خان شیخو صاحب، زموږ نوی ډیپټي جنرال سیکرټري حمزه خان، جواد خان د اشعارو، ما ته مخامخ ناست ملګرو په جمع السلام علیکم. ټولو نه اول خو زه عرفان ګور ته د خپله لخوا د PK58 د تنظیم د لخوا او نومان ګور ته د خپله لخوا د PK58 د تنظیم د لخوا مبارکبادي پیش کوم. او زه په خپله نن ډېر زیات خوشحاله په دې باندې یم چې موږ دا 45 ورځې کمې منډې تړې وهلې دي، نو د هغې ثمر نن ما ته نن مخامخ ناست دی، نو زه خو ډېر زیات خوشحاله یم. او د دې جواد خان خصوصا شکریه ادا کوم چې دوی د دې ملګرو په دې پارټۍ کې په شمولیت کې موږ سره ډېر لاس امداد کړی دی. نو انشاءالله ملګرو نا امیده کېږئ منه تاسو چې نن په کومې پارټۍ کې شرکت وکړو، نو د هغې مشرانو چې کومې هلې ځلې د دې صوبې دپاره، د دې قوم دپاره، د دې ضلعې دپاره کړي دي، هغه د چا نه پټې نه دي. او انشاءالله را روان چې کوم دور دی، نو که خیر چې دا کم حالات مونږ وینو او دا په کم زور و شور سره په قومي وطن پارټۍ کې روزانه شمولیت خلک اختیاروي، نو انشاءالله چې را روان دور به که خیر د قومي وطن پارټۍ وي، ستاسو به که خیر. او انشاءالله څنګه چې په مخکې دور کې کارونه شوي دي د دې قوم، د دې عوامو، د دې خلکو ته کمې نوکرۍ ملو شوي دي، د ګیس کم کار کم شوي دي، د بجلی کم کارونه شوي دي، نو انشاءالله چې ستاسو همت را سري وي که خیري او تاسو موږ سره دغه شانه به شانه ولاړ یې، نو انشاءالله چې را روان دور به زموږ که خیري او دغه شان کارونه به زموږ که خیري کېږي. او دا انشاءالله را روان دور انشاءالله سکندر خان به وزیر اعلی وي که خیري د دې صوبې انشاءالله. او زه خان ته هم دا وایم چې دا خلک دي چې کم د حکومت کې اوس موجوده حکومت کې MPM ورسره دی، MNM ورسره دی، هغه ډله یې پرېښوده او راغلل موږ سره یې د ورورولۍ لاس راکړه. نو انشاءالله چې زموږ دور راشي که خیري، نو دا زموږ تاسو سره وعده ده چې مایوسه کېږئ به زموږ د طرف نه بالکل نه که خیري. تاسو منځ کې نور نه حایله کېږم ځکه چې خان به در سره تفصیلي خبرې وکړي. ډېره مهرباني، ډېر خوشحاله او آباد اوسئ. صدر اجلاس جناب سکندر خان شیخو، حمزه خان او ما ته مخامخ زما ټول ټولو میګان مشران دوی ټولو ته په جماعت سلام علیکم. دا نن چې په رضاړو کې کم امپرومنټ وکړو دوی ما او دا کم مرګي چې قومي وطن پارټۍ په پلیټفارم کې موږ سره ودرېدل، دا زموږ لپاره یو ډېر د اعزاز خبره ده، د پارټۍ لپاره ډېره یو خوشاین خبره ده. او انشاءالله دوی پسې دا یو مومنټ یو تحریک ته دا شروع شو که خیري، انشاءالله رضاړې به بیا هم مکه شان د قومي وطن پارټۍ ګڼي او انشاءالله رضاړو کې به یو وطن کور هم به انشاءالله دغه ټول خیري. زه عرفان ته ډېر مبارکي ورکوم باچا ته چې هغه په ګڼ تعداد کې ملګري راوستل او دا پروګرام چې دی دا ګورې هسې یو اچانک راغی، ځکه چې زموږ د یونین کونسل د کیبینټ پروګرام په 23 تاریخ باندې حمزه خاندوی کې، خو حمزه خاندوی چې اوس موږ صدر راولو او هغه بیا موږ وروستو شاملوو، نو دا لږه دغه خبره ده، بیا به نورو پارټیو به موږ چې داسې عجیبه کار وکړه نه دي. نو دغه وجې باندې دا یو شارټ کال باندې موږ راغونډ شوي یو. تاسو دا رجوي دا کسان ملګري د پاسې سره د پانه دا چې د یوې روډې او یوې سټیټ ملګري دي، نور به انشاءالله تخیري تاسو وینئ.